کم دی نو خپل حکومت دی د پاکستان چې کم دی نو خپل عدالت دی خپل سیستم دی هغه 15 ملکونه د سره غږ نه کوي یو امریکا لګیا ده کله هغه میتو میلر لګیا وي کله د نن ګارنیل چې کم دی یو بل ګارنیل غورځولی دی هغه یاره ماته ډېر زیات ویوز میلاویږي دې دپاره او بیا هغه ټویټ چې کم دی که نه د پی ټي آی د افیشل پیج نه د یو یهودي دغه خورېږي نو لکه دا د کمې مسلماني ده او دا د کمې د خپل ملک سره مخلصي ده او خو دا خلک وایي چېرې په دې طریقه باندې چې زه به امریکې ته ټرمپ ته کښېنم خو هغه په دغه کې څه وایي چې ټرمپ باندې کمې سزاګانې وي نو هغه سزاګانې په ده باندې دي ټرمپ هغې کې بېګناه شو دا هم بېګناه دی نو لحاظه دا دې پرېښودی شي اوس یو خبره خالي منصور هسې ذهن کې مې راځي خو سبا دا عمران خان رخایو شوله نو دوی به څه وایي چې دا موږ په ډیل وکړله دا د پاکستان قانون وکړه او کنه د امریکې ریخا که نو چې امریکې ریخا که نو بیا به دوی د کمې و چې موږ به دغه ټرمپ نه چې کوم دی غلامۍ نه ځان خلاصو د امریکې به زموږ په ملک کې څه کار نه وي لکه دې وخت کې دوی ځان خپله چې کوم دی په یو داسې جنجال کې واچو چې دا د عمران خان رخایي به امریکا کوي او کنه د دې عدالتونه به کوي او که دوی د احتجاجونو درنې به کوي او دوی د مذاکرات به کوي نو دا واضحه ده چې امریکا چې کومه ده د هغه د رخایۍ دپاره دلته کار کوي نو دا د مسلمانۍ هغه قول او پیل چې کوم دی ډېر زیات تضادات دي د دوی د ملک سره کومه مینه ده چې دلته کې د میزایل د پابندۍ خبره نن بیا کړې ده نو نن بیا چې کوم دی هغه ټویټ ته دغه کې ډېرې پابندۍ پرې ولګوه چې دوی جوړ شي چې عمران خان رخا کړي او دا بد مطلب یې دا چې به د ملک بمباري وکړي چې به دا جیل نه چې کوم دی څنګه بل ورځ هغه د شام د جیلونو نه خلک تښتېدل که نه چې به دغه شانتې د دې موزي وړښ ته تېځي دا لکه کم سوچونه دي خالد منصوره لکه دا ما ډېر خفه کړی طلب خان زه ته خبره کوم د هندوستان میډیا چې د هغې دا خبره دغه کړې ده او هغې دا وایي چې حکمران جماعت د پی ټي آی مطالبات منلي دي او هغې د دې په دغه کې د وزیر داخله محسن نقوي او د الیمین ګنډاپور صاحب تصویر هغې شیر کړی دی ورسره دا خبرې کړي دي چې دوی دا خپل منځ کې ناست دي دا هغوی لګي کېږي او په دې باندې خبرې کوي هغې وایي چې امنسټي انټرنیشنل چې دی هغې هم د عمران خان د ازادۍ لپاره اواز پورته کړی دی د هندوستان عموم په دې کې انټرسټډ دی لکه هغې عموم په دې باندې خپل بیانونه ورکوي د امریکې خبره چې ده نو هغه تاسو لکه ښه په ډیټیل سره وکړه چې دلته کې هغوی په څونه حساب کتاب باندې لګیا دي او هغوی په دې باندې خبره اتره کوي چې دا دې وشي او داسې دي وشي او داسې دي ورنشي زه الب خان دا ستا چې کومه خبره ده لکه اوس ریچل ګرنر چې دی هغه دا خبره کوي چې وزیر خارجه زموږ کم دی نامزد ده نو هغه به د پاکستان په اټیمي میزایل پروګرام باندې خبره اتره کوي بیا ورسره هغې دا خبره عموم کوي چې دلته کې د کومه خبره چې په 4 کاله کې جو بایډن انتظامیه ونه کړه هغې اوس په اخري 45 دن کې هغوی لګیا دي او د دې کوشش کوي چې موږ دا خبره وکړو خو د دې خبرې هغې سره سوی مو نشته بلکې هغې دا خبره کوي چې هغه د ګول میتیو میلر یادوي چې ادې خبره ګونجي کوي نه ادې واضحه خبره وکړي چې عمران خان صاحب دې رها کړی شي